چې اول دلته راغلي دي او د دې نه مخکې چې په دې دغه کې چا څونه منډې والې او څونه تکلیفونه تېر کړي د هغو ټولو مننه کوم. که څوک په دې کې پاس پرده و، که څوک په فرنټ لاین باندې و، چې چا څونه درکړی او خصوصا د دې دواړو فریقانو نه مننه کوم چې دې موږ په خبره کې ایګرې نه ده خبره که موږ هر څونه کوشش کولی دا به نه کېده او وخت کم دی خبرې له به هم راځو خو لږه خبره پکې نوره کوو او هغه دا ده چې زموږ د علاقه چې کومه ده نو د علاقې خپل یو تاریخ دی او د هغه تاریخ په بنیاد باندې به موږ لږه خبره داسې کوو چې دلته چې څوک هم اوسېږي د هرې قبیلې نه اوسېږي او د هر قام نه اوسېږي نو دا یو قام دی. په دې کې د اوسه پورې نه چا پرخ کړی نه پکې پرخ کېږي او نه څوک پرخ ته پرېږدو او په دې هره قبیله چې دلته اوسېږي د هغې دلته مشران شته دي او ښه درانه مشران یې دي او هغه چې کومه ده نو لکه شپه ورځ چې کومه ده د دې ولس په دې علاقه کې په دې خدمت کې حاضر دي او بیا د هغې نه وروسته چې کومه ده د دې وطن د امن امان دپاره او د دغه دپاره چې کومه ده نو په دې کې د ټولو قومونو چې دلته څوک دي د هغو کردار دی په دې کې او د هغې وجې دپاره چې کومه ده نو لکه زموږ د نننی خدمت چې دی نو هغه هم دغه وجه ده چې لکه دا هم د دې امن یو جز دی او په دې کې زموږ سره برابر چې کومه ده نو که هغه پولیس دي او که هغه پوځ دی هغه هم راسه په دې خبره کې شریک دی او هغه زموږ که موږ ورغلي نو هغه زموږ څنګه چې بخشمال خان وویلې دغه شان دی زموږ قدر کړی زموږ احترام کړی دی زموږ دغه کړی دی او زموږ د دې نور علاقو د اصولو نه زموږ د دې علاقې چې کومه د اصول لږ په دې جرګه کې زیات دا دي چې لکه دا خلک ټول چې کومه ده خپل یو وخت پکې خرابوي او ښه پوره کوشش او د تحقیق او د تحقیقاتو پورې دا دغه کوي نو صرف مطلب مې دا و چې لکه دا دې ځای باندې زمونږ چې کومه ده دا وروري چې کومه ده موږ په دې باندې انشاءالله راځي چې څوک ډېر د تحفظات ته به څوک پرېنږدو چې لکه مقصد هغه داسې یو خبره وکړي. بیا دا ټیک ده چې لکه اوس موږ د سلارزو دا ورونه راغلي دي نو دا زمونږ د دې دپاره راوستلي چې دا دلته راشي زمونږ سره کښېني یا مقصد د ژوندون نه دی که څوک راغلي یا زمونږ دغه راغلی ډي اس پي صاحب راغلی دی نو هغه موږ دلته هغه د اطمینان اظهار کوو ځکه چې که تاسې وګورئ په دې جرګو کې او په دې مرکو کې چې کومه ده په مختلفو ځایونو کې چې کومه ده دا لږې ډېرې بدنامي شوي دي نو موږ دا غواړو چې زمونږ چې کومه جرګه یې زمونږ چې کوم اصول دي نو موږ هغه د خلکو ته ښایو چې تاسې راشئ زمونږ دا موږ یو نمایشي او مثالي دغه دي زمونږ دا مطلب نه دی چې لکه اوس موږ د دې باجو د دې زمونږ دا ورور چې د دغه سره د امیر باچا سره موږ ځایته کړی او د باجوړ نه موږ پسې دا سړي راغلي چې تاسې دغه وکړئ انشاءالله ولازم دی ناست او دوی دا ټول هر څه ولید په خپلو سترګو باندې او ټولې خبرې راځي اوس موږ مطلب دا دی چې لکه موږ غواړو دا چې زمونږ د مشوڼي قومي تړون چې کومه یو ناره وه هغه ناره د هغې مقصد هم دا دی چې هر سړی چې کومه دی دا زمونږ ورور دی او موږ د دې هر خدمت چې دی که هغه د شپې دی او که د ورځې دی که هغه د امن په صورت کې دی او که هغه د مشکل په صورت کې دی موږ به د هغې دغه کوو. بیا د دې نه وروسته څنګه چې ورور زموږ خبره وکړه زموږ دلته یو سپریم کونسل موږ جوړ کړو هغه قومونه موږ چې کومه ده ډېر قومونه داسې وو چې زموږ د ګوجر قومي تړون چې کومه مشرانو د هغو هغه پروګرام چې دلته و په هغې کې موږ دوه قومونو ته موږ دغه ورکړو موږ ورته وویل چې تاسو تنظیم سازي وکړئ تاسې راشئ او دا تنظیم سازي وکړئ دوه قومونه چې کوم وو یو زیړانه و یو بل رانیر چې کوم وو خو دوه قومونه نو هغو ته موږ دا خبر وکړه چې تاسې راشئ معمول قومي تړون چې تاسې راشئ او دا تنظیم سازي وکړئ چې موږ لکه راټول کړو دغه باندې زمونږ فیصلې که په غټ بنیاد باندې د سپریم کونسل په بنیاد دي او که په واړه بنیاد باندې نو هغه دلته چې کومه ده نو موږ ټول دغه نمایندګیان او دغه موږ دلته شته دی او د دې علاقې مشران چې کومه ده د وخت نه دا مشهور دي د دې علاقې مشران چې انشاءالله ولازم چې د دې علاقې مشرانو کومې فیصلې کړي هغه د هېچ هم نه دي ماتې کړي د نننۍ ورځې پورې د چا اعتراض پرې نه دی راغلی او موږ به دا جدوجهد چې کومه ده دا په هره دغه کې ژوندی ساتو. د سعودي عرب په حواله چې موږ هلته لاړو نو موږ هلته چې کومه ده د دې تنظیم هغه د سپریم کونسل هغه بنیاد کېښوده او د هغې ګټه موږ ته دونه راووته چې د څو ورځو کې تاسې به ګورئ چې لکه زموږ د ورسس چې کوم وروڼه زموږ شهیدان کېږي او هغه راځي دلته د هغو د بچو د کفالت دپاره موږ دلته دفتر جوړوو چې د هغو د بچو د کفالت دغه به کېږي د هغې نه وروسته چې کومه ده د دنیا په خپله په یو انقلاب کې روانه ده یو انقلاب دی اوس امریکا غوندې یو سټیټ مخکې تاسې کتئ چې د روس غوندې یو سټیټ چې کوم دی هغه ولي پاور و هغه لاړه اوس امریکا چې کومه ده په ګونډو کېږي چای نه راځي
د هغې دپاره موږ ته د انسټیټیوټ دغه کړي چې لکه زموږ ماشومان هلکان چې هغه تعلیم وکړي دغه یا د هغو هنري هغه دلته د چاینیزه ژبه یاد کړي د هغې دپاره به موږ دلته یو انسټیټیوټ انشاءالله ولازي چې ډېر نږدې وخت کې به موږ دا کوو د هغې نه غیر هم چې کومه دی زموږ لکه هلته موږ داسې دغه جوړ کړو چې که زموږ یو ورور لاړ شي دې ځای نه د هغه تعلیم وي او کوم هنر نه لري دغه هنر په بنیاد باندې چې کومه ده نو موږ بلته هغه یو څو ورځې هلته تېروي چې دغه هنر یاد کړي او هغه ته اسانتیا پکې پیدا شي دا زموږ دغه قومونو د ټولو قومونو کنې دا خو د مخکې نه د ډېر وخت نه دغه راته خو د دې قومونو چې هغه اتفاق رايوځای شو نو دا خبره پکې راووته دا پکې موږ ته ګټه او انشاءالله ولازم دلته موږ ته دغه ګټې دي چې لکه موږ پکې حاضر یو نو موږ د ټولو چې څونه دغه دي د هغې ته دا خبره کوو چې امن کې چې څونه ترقي ده په اتحاد او اتفاق کې چې څونه ترقي ده دا په بل څه شي کې نشته راوه شو دلته زموږ سبق جمال خانم ناست دی نور دا دغه ناست دي که زموږ هغه مسله دغه ته تللې ده د عدالت ته تللې ده نو عدالت ټیک ده موږ ته توقع داسې نشته چې دا په اصولو باندې صحیح نه وي خو وخت اخلي هغه د وخت په تقاضا چې کنه وخت خرابېږي پکې که اوس دا سړی چې کوم دی دا د اوس راجنامه وکړه او لاړ هلته نو دا به راوځي وخت به خراب نه شي خو که دا که دغه په هغه به جیل ښوته 15 کاله 10 کاله دا پرېښوده بیا به چې کنه نو خبره نه کېده نو دا د دې ولس چې کومه ده دا دغه ده چې هغه سړی هم خپل دغه ته برابر شو دغه شان ته په دې ځای کې چې دا کومې جرګې دي زموږ د خلکو نه دا دغه ده چې تاسو راپاڅئ په دې هر علاقه کې داسې یو د خیر سړی الله تعالی دې هغو له دغه ورکړي اجر ورکړي چې دا خبرې چې کوم زموږ چې په خبرو باندې خلاصېږي نو د عدالتونو په دې کې پیسې تاوانېږي او دا مدعیان هم چې دې خبرې ته جوړ نشي نو دا نه کېږي نو زموږ مطلب دا دی چې که دا خبرو باندې خلاصېږي او څوک پرې عمل کوي نو دا به ډېره ښه خبره وي را به شو د دې دواړو مدعیانو دغه ته د امیر باچا او د نورجان په منځ کې چې کوم واقعیت و هغه دغه شو او د دې مشرانو هر چا خپله رایه ورکړې ده موږ د هغو د رایګانو قدر کوو هر چا چې څه ویلي دي چا به زیاتې ویلي چا به کمې ویلي دا د هغو خپل فکر او سوچ و بیا وروسته چې کومه موږ ته خبره را دغه شوې ده نو موږ باقاعده د هغې لپاره چې کومه دی د دې جرګه کې موږ 14 لکه روپۍ وله ایښودي دي او د هغې ضمانت کې چې کومه دی نو لکه دغه دی د نواز خان دی او یو پکې قاري صاحب دی ضمانت کې او بل څه څوک دی عزیز الرحمن دی نو دا درې کسان چې کومه دی دا به د دې په ضمانت کې د نورجان د طرف نه به دغه پیسې اخلي او د امیر باچا ته به حواله کوي او دغه خبره زموږ د ټول قوم چې کنه متفقه باندې دغه فیصله ده او دلته چې څوک راغلي دي نو زه د هغو ټولو شکریه ادا کوم ټول مشران چې دي او خبره چې کومه ده د نورجان دغه چې کومه ده عدالت ته د پیش کېدو نو په هغې کې به چې کوم د امیر باچا د لیپاریخ چې کومه ده دا به یو ورځ به تعینو په دې 2-3 ورځو کې نو دوی به تاڼې ته به ځي او خپله راضینامه چې کوم عدالتي راضینامه و هغه به هم دغه کوي ستا راضینامه ده خو عدالتي ده نو هغه به دوی کوي او هغې به چې کوم دی نو هلته به خپلې د ابرا دپاره به چې کوم دی حاضرېږي هغه دوی به کړی دوی کړی دی د هغې نه وروسته چې کومه ده دې مسله کې یو 2 خبرې نورې پاتې دي چې د نورجان او د یوسف خان دلې په منځ کې چې کوم د فضل یوسف خان دلې د هغو په منځ کې چې کوم واقعیت و نو انشاءالله العزیز په هغې کې موږ ته چې کوم د فضل یوسف خان تاریخ چې کومه ده موږ ته اطمینان راکړی چې زه بیخي خبرې ته تیار یم او دا یې راته ویلې چې واک مې ستا دی او د مشران چې کومه دي دلته حاضر دي په هغې کې چې د هغو د مخې راته ویلې چې څټ یم خو موږ دا وګڼله چې اوس موږ د دې تاریخ سره یوه خبره خلاصه کړه او د بل له موږ هم په دې نږدې ورځو کې هغې له به هم دغه ورکوو او هغه خبره به هم انشاءالله خلاصوو او بیا هم زه ستاسې ډېره مې شکریه چې دلته راغلی او وخت